بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة کور د آخرت چې دی نجعلها منګه ګرځولې دی خاص کر للذین د پار د هغه کسانو لا یریدون علوا فی الارض چې سرکشي نه کوي په مخ د ځمکه ولا فسادا نه د ځمکې قانون ماتوي والعاقبة للمتقین او ښه انجام د فرزګارانو دی من جاء بالحسنة فله خير منها چا چې نیکی ځان سره راوړه موږ به ولا غوره بدله ورکو ومن جاء بالسیئة او چا چې بدي راوړه فلا یجزي الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون نو نه ورکو موږ جزا د بدو خو چې څومره د کړي ان الذي فرض عليك القرآن بشک هغه ذات چې پتا یې لازم کړی دی دا قرآن یې نازل کړی دی دا قرآن لرادک الى معاد تا به واپس خپل ځای ته راولي چې مکه ده قل حضور ورته ووایه ربي اعلم من جاء بالهدى رب زما ښه پوهه دی چې څوک په سمه لار دی ومن هو فی ضلال مبین او څوک په ښکاره ګمراهۍ کې دی پس د هغې نه چې موږ ته الله پاک ذم بیان کو یعنی موږ ته یې د هغه کسانو د عذاب او د سزا خبره وکړه کوم خلک چې د الله پاک قانون ماتوي د الله پاک د قانون خیال نه ساتي اوس الله پاک د هغه کسانو خبره کوي چې څوک تابعین دي څوک تابعدار دي بل مونږه د دې صورت په شروع کې ویلو چې په دې کې اکثر واقعات د موسی علیه السلام دي چې د موسی علیه السلام او د پیغمبر علیه السلام هغه طریقې کار د تبلیغ یو شان دی امتحانات هم یو شان دي لکه څنګه چې موسی علیه السلام الله پاک امتحاناً د خپل ملک نه مدین ته ولېږو او د مدین نه واپس راوستو چې په کوم حالت کې وته هغه د یاري حالت و چې واپس یې راوستو هغه بیا د خوشحالۍ حالت و دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک د مکې نه وباسه په داسې حالت کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره هغه یو امتحان او واپس یې چې راوستو نو په حالت د فاتح کې راوستو نو په دې آیاتونو کې الله پاک خاتمه د دې چې کوي په داسې طریقه باندې کوي په دې رکوع کې چې الله پاک د هغه خلکو چې کم صابرین دي او تکلیفونو باندې صبر کی الله د هغې انعامات ذکر کوي الله وی تلک الدار الاخرة نجعلها للذین بېشکه ښه ښکلی انجام او عاقبت ښکلی منزل د آخرت هغه مونږ ګرځولی دی جوړ کړی مو دی مقرر کړی مو دی دپاره د هغه کسانو لا یریدون علوا فی الارض چې هغې علو نه کوي علو ویلی شي سرکشۍ ته مبالغې ته چې هغه د ځان نه سیوا کارونه کوي فی الارض په ځمکه کې ولا فساد او نه فساد کوي فساد څه ته وایي فساد ویلی شي د الله قانون ماتولو ته د الله قانون نه ماتوي والعاقبة للمتقین او ښکلی انجام د فرزګارو دی فرزګاره کم خلک دی فرزګار هغه خلک دی چې هغوی د الله پاک د رالیږلي شوي قانون او احکاماتو موافق خپله زندګي تیري چې الله ورته څنګه ویلي دي چې زما دا پیغمبر ما درلیږلی دی او دا دی چې کومه خبره کوي زما خبره کوي او هغه خپل دین له په خپل ځان باندې ترجیح ورکړې ده کوم ځای کې چې د دین خبر راځي نو هغه د خپل مفادو او د خپل ضرورت کار نه کوي الله وی من جاء بالحسنة فله خیر منها چا چې ځان سره نیکي آخرت ته راوړه موږ په دې باندې بار بار خبره کړې ده چا چې یو نیکي وکړه او بچ یې کړه هغې د هر قسم زبادنې نه بچ کړه هغې د ناشکرۍ نه بچ کړه هغې د شهرت نه بچ کړه او هغې خاص د الله د رضا دپاره کړه نو الله وی بله خیر منها موږ به ترې غوره بدله ورکو لکه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د ابوبکر صدیق نه د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې د رومیانو خلاف په جهاد کې د مالی امداد ضرورت راغی نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سل اوخان راوستو د نور امداد نه علاوه و یو ډکه جولی سریم راوړو او سل اوخان یې راوستو او هغې اسلامي لښکر ته پیش کړو نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه وی ما شپې له خوب ولیدو پیغمبر علیه السلام می خوب کې ولیدو
چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اس ولاړ دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه اس باندې سور دی. ما ولا واګي کلک ونیسل. ما وته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره زمانه وشوي چې بیا سره ملاقات نه لشي. ته له ګودريګا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چا خوشا ما سره ټیم نشته. ما وته چې حضور زموږ د بارام ټیم نشته. وی چې ما سره ټیم نشته. دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نکاح دی هغه لازم ټول پیغمبران وی پته منی نکاح ولا الله پاک تړي. ما زه ته حیران شوم. ما ته وی چې زما په نوم باندې زما دروړل شوی دین موافق چې کله خلیفہ وخت د اغه نه امداد وغوښتو نو هغه سل اوخان ورکړو. الله پاک دا غسل اوخانو په بدله کې هغه ته د جنت حور په نکاح کوي او الله په خپل راغلی د نکاح ولته ټول پیغمبران زما په انتظار دي پکې گوایم. نو الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام فله خیر منها څوک چې نیکی وروړي موږ ول دا غیر غوړه ورکو. ومن جاء بالسیئه او څوک چې ځان سره بدی وروړي په دنیا کې معاف نکي نو فلا یذل الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون. دا د الله یو احسان دی چې د ګناه په بدل کې هغه صرف د اک ګناه سزا ورکي چې څومره ګناه هغه کړی دی د نیکی په بدل کې ولا غوړه نیکی ورکي. الله پاک په رحم وکي بونس وته ولګي او چې کله بدی وکي نو دا هغه بدی بدل کې الله یو په یو باندې لکه څنګه چې حدیث مبارکه دی چې کله یو انسان تر څو پورې لس ګناهونه نه کړي تر هغې پورې فرشته د ښي طرف هغه فرشته ګس طرف هغې ته وي دا به نه لیکي. نو چې کله دې نهو وکړي او هغه لسم دې دغه وکړي دا توبه وباسي او نیکي وکړي نو هغه ورته وایي لس نیکۍ وله ولیکه بدي وله مه لیکه. خو چې کله دې بیا هغه لسم ګناه وکړي نو هغه ورته بس لس پرس وله ولیکه. نو دا د الله پاک د انسان سره یو احسان دی. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. حضور هغه ذات چې هغه پتا باندې قرآن لازم کړی دی. په دې کې دوه ترجمې دي یو د تفسیر مدارک ده او یو د تفسیر ابن کبیر ده. هغه چې کوم دی نو د تفسیر کبیر ده امام رازی صاحب په تفسیر مدارک کې امام نصفی صاحب وایي چې ان الذي فرض عليك القرآن نه مقصد داري چې کوم ذات تعالی علم درکړی دی ځکه چې د علم نه لوی دولت بل نشته. چې کوم ذات تعالی علم درکړی دی تعالی پوهه درکړې ده او امام رازی صاحب وایي چې دلته نه مقصد چې کوم دی نو هغه صرف او صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسالت دی چې چا پتا قرآن نازل کړی دی نو هغه ذات چې دی لرادک الی معاد تا به واپس راولي دی مکې ته ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د مکې نه وته نو بار بار به یې کاته رستو بار بار به یې کاته او وی به ای زما وطنه زه ګورستانه په رضا باندې نه وځم زما ډېرې مجبورۍ دي او زه به واپس راځم. نو جبریل علیه السلام وله خوشخبري راوړه چې بالکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ذات چې هغه ته دلته نه وباسلې هغه به تا ډېر زیات په عزت سره دلته کې راولي. په دې وجه باندې دا د فقهاو یو ازموده نسخه ده. احسان الله شیخ صاحب وایي خاص کر موږ ته به ترجمه کې دا خبره کوله چې دا یو ازموده نسخه ده چې کم یو انسان هغه حج له یا عمرې له ورشي او په حتیم کې یو دوه رکعاته صلات حاجات وکړي او بیا د کعبې شریفې سره هغه د هغې د غلاف د پاسه یا د لاندې خپل نوم ولیږي او دا ووایي چې خدای پاک لکه څنګه چې تا خپل پیغمبر سره واده کړی و چې واپس به دې مکې ته راولم ما کال له بیا راولي الله پاک به کال له بوځي د پیسو تنظیم به الله پاک کوي. او احسان الله شیخ صاحب وایي اکثر داسې وشي چې په هغې باندې چونکې نمبر نه نو زه په هوا کې ولیکم او الله پاک ما بل کال بیا بوځي. دا یو ازموده نسخه ده چې د هر چا دپاره یې ولیکي د ځان دپاره یې ولیکي یا د بل چا دپاره ولیکي نه الله پاک بل کال بیا حج له بوځي او انتظامات ولم الله کوي. الله وایي حضور قل ورته ووایه ربي اعلم زما رب عالم دی من جاء بالهدى چې څوک په سمه لاره دی څوک په هدایت باندې دی چاته د الله پاک د طرف نه قبولیت ملو دی ومن هو فی ضلال مبین او څوک په ښکاره ګمراهۍ کې دی. نو هغه کارونه چې هغه د الله سره محفوظ دي او راز دي نو د هغې دپاره صرف د یوې خبرې ضرورت دی چې انسان په هغه طریقه وچلیږي چې هغه د پیغمبر وړلی شوي طریقې نو هغه انسان بیا د ضلالت او د ګمراهۍ د لیست نه ووتو هغه بیا په هدایت یافته کې راغی. خو هغه انسان چې هغه د الله پاک هغه دین هغه کار خو کوي خو په خپله مرضۍ کوي په خپله طریقه باندې کوي لکه هغه مونځ خو کوي خو هغه مونځ له هغه په خپل ټایم باندې راځي
هغه روژه خو نیسي خو هغه په خپله طریقه باندې نیسي هغه د نورو لوازماتو خیال نه ساتي نه الله پاک وایي انسان ګر چې په دنیا کې خو هغه تا ته نیکي ښکاري خو د هغه نیکي او د هغه ګمراهي هغه ماته ښکاره ده بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا په تحقیق سره ګرځولې دي مونږ انجام د آخرت د پاره د هغه کسانو چې هغې اراده نه لري د لویې کولو په مخ د ځمکه او نه د فساد کولو والعاقبة للمتقین او ښه انجام د فرهیزګارانو دی من جاء بالحسنة فله خیر منها چا چې ځان سره نیکي راوړه هغه ته به غوره بدله میلو شي ومن جاء بالسیئة او چا چې بدي روړه فلا یجزي الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون هغه ته به بدله نه میلاویږي د بدۍ خو چې څومره یې کړي ان الذي بېشکه هغه ذات فرض علیک القرآن چې نازل کړی دی په تا قرآن لرآدک الی معاد تا به په عزت سره مکې ته واپس راولي قل حضور ورته ووایه ربي اعلم زما رب ښه پوهه دی من جاء بالهدى چې چا څوک راتله کوي په سمه لاره ومن هو فی ضلال مبین او څوک ګمراه دي